من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. دي آياتونو کی پرون چکم بحثونا تا تشوی باغی کی یو بحث داو چدا قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض نو څنګه چې په ظاهر د یو انسان قتل چې هغه دنیا ته راغلی دی دا قتل حرام دی نو داسې د هغه انسان قتل هم حرام دی چې هغه دنیا ته راغلی نه دی او هغه جنین دی. جنین دی ته وایي چې لا د مور په خېټه کې او په حمل کې او لا بهر دنیا ته راغلی نه وي. نو بیا په هغه سلسله کې خبره مزید اطلاع نو اسقاط حمل طرف ته خبره لاړه او د اسقاط حمل وجوهاتو ته خبره لاړه. بیا پکې د فقه دا مسله بیان شو چې د 120 ورځې نه بعد دا قطعا یقینا دا قتل لږه چې الته پاره کې بیا روح چولې 120 ورځې نه یعنی د سلورو میاشتو نه قبل دې کې روح نه البته په دې کې حیاتي. نو دلته چا سوال کړو چې یاره د حیات او د روح په منځ کې څه فرق دی؟ نو د حیات او د روح په منځ کې فرق ډېر غمیز او ډېر باریک دی او عین ممکنه ده چې په دې هر څوک اړو پوه نشي ځکه چې فرق باندې به اله پوهېږي چې پوره ته په روح باندې پوه شي او په روح باندې پوهېدل ممکن نه دي. نه دا په نظر راځي نه دا ټچ کېږي او دله لاس وروړی کېږي بد د آثار ښکاره کېږي او آثار هم داسې عجیبه دي چې هغې باندې مرسوک نه پوهېږي. لکه مثلا حیات دې ته وایي چې پایې کې حس او حرکت هغه د حس او د حرکت باعث نو کوم څیزونه چې هغه حس لري څیزونه محسوسي او پایې کې ګروت کېږي او نشونما پکې کېږي. نو دا گروت نشونما دا حس دا حرکت دا د حیات نښه ده او ممات او مرګ دې ته وایي بیا چې هغه په باډۍ کې او په جسم کې هغه حس او حرکت ختم شي. اصل کې خو موت په حقیقت کې د روح او د جسم جدایي ته وایي او چونکې خلق د روح او د جسم د جدایي په طریقه نه پوهېږي چې دا څنګه دا روح د جسم نه جدا شو ځکه چې روح نه پیژني روح پیژندل ګران دي نو د روح او د جسم هغه جدایي پیژندل هم ګران دي. نو بظاهر خلق موت دې ته وایي چې په جسمانی وجود کې حس او حرکت ختم شي حس او حرکت پکې ختم شي او ظاهري سبب دا هغه دا دی چې دا حس او حرکت چې ختميږي نو دا په دې وجه ختميږي چې دماغ چې کوم دی
هغه د جسم ته او د باډي ته کرنٹ ورکول او پیغامات ورکول پریدي او دماغ چې جسم ته پیغامات ورکي نو دا په دی وجه ورکي چې دماغ ته د اکسیجن او د وینې سپلای کی او د اکسیجن او د وینې سپلای چې دماغ ته کیږي نو دا وته زړه کوي نو بظاهر د زړه د حرکت دا بندیدل هم د مرګ دلیل ګرځي خلک وی حرکت قلب بند شو نو مړ شو او د مرګ د حرکت قلب د بندیدو د وجه نه راغی حالانکه حرکت قلب بندیدل دا د مرګ علامت نه دی حرکت د قلب کله عارضی ته ورم بندي او بیا دوباره ریسټارټ کیږي دوباره تاسو ګورئ دا وینټیلیشن چې ورته وایي دا مصنوعي تنفس چې ورته وایي چې هغه اکسیجن ورته ورکړي وي په اکسیجن باندې دی مریض اکسیجن مطلب دا دی چې زړه حرکت مکمل ختم کړی دی خو دا سړی مړ نه دی نو دا اکسیجن د لپاره د هغه کار کوي چې کوم د زړه کار دی څنګه چې زړه دماغ ته اکسیجن پاس کوي او د حرکت په وجه باندې التهینم پاس کیږي نو دا د زړه د حرکت مصنوعي تور ځکه دی به حال ساتي په اکسیجن باندې په وینټیلیشن باندې وینټیلیټر چې وته چې دا پته ولګي چې دا حرکت د زړه چې بند دی نو دا مستقل بند دی او کنه دا عارضي تور بند دی او دې باندې دا اوسه پورې ډاکټران متفق شوي نه دي چې دا ممکنه حد د دې څومره دی بعض نه مونږ ته پوښتنه کوي چې یاره د دې ممکن حد څومره دی چې عارضی تور باندې حرکت قلب بند شوی نو دا څونه وخت پورې بیا دوباره به حال کېدی شي نو کله منټونه یادي کله ګنټې یادي عین ممکنه ده چې د دې نه زیات وي نو دا بیا پته ولګي چې علاقه وینټیلیټر ته لري کوو نو دا سړی به مکمل خبره خپي نو دې معنا دا شو چې دا مړ شو البته دماغ نه پته لګي د دماغ مرګ ته حقیقت کې دا طب د میډیکل په جبه کې مرګ د دماغ مرګ ته وایي د زړه مرګ ته یوازې نه وایي د زړه حرکت بندېدو ته یوازې نه وایي نو که د زړه د حرکت بندو او بیا د وینټیلیټر د تعاون په وجه او د مددګارۍ په وجه باندې دوباره د حرکت په خپله بحال شو نو سړی به جوړ شي او دماغ ته به د وینې او د اکسیجن سپلای شروع شي او کنه دا زړه حرکت صرف د وینټیلیټر په وجه باندې وو چې دا د طریقو نه سره ختمېده نو دې معنا دا چې دماغ مړی خبره ختمه او د حرکت د زړه مستقل بند دی خدا په د دې لپاره وی چې دا حس او د حرکت بیا د دماغ ته چې دا زړه د اکسیجن او د وینې سپلای کوي نو دماغ د حرام مغز په ذریعہ باندې د حرام مغز د مین لاین دی سپلای لاین دی چې ردی په وجه باندې دا کرنٹ د دماغ او ټول جسم ته منتقل کیږي دې کې بجلی دا دې کې باقاعده کرنٹ دی اوس پر مغرب کې پر یورپ کې او ناشنا هم د تصور دی چې د خلکو په دماغ باندې د قابو کولو د لپاره یو عارف ریډیو فریکوئنسي یو شی دی نو هغه یو چپ دی چې هغه چپ خلک لګوي نو هغه بظاهر به تا ته کله وایي چې د لاس کې لګو دا وایي ستا تعارف دی بس کارډونو ګرځولو ته حاجت نشته دی خو بس تا کارډ دی دا نو ته به په دې پېژندی کېږي حقیقت کې دا مطلب دا دی چې دا چپ به یو ځل داسې وخت راځي چې دا به د دې حرام مغز سره لګوي څوک نه لګوي نو هغه بیا دشمن تصور کېږي او چې وی لګوي نو دا به د هغه په دماغ باندې د کنټرول کولو لپاره یو مستند یو مضبوطه ذریعہ وي بیا به د دماغ کې هغه خیالات راځي چې دا چپ په ذریعہ په کې څوک په ریموټ کنټرول ورچي دا د انسانانو په زړه او په دماغ باندې او په فکر باندې او په نظریات باندې د قابو کول یو منسوبه ده شیطانی او دجالی منسوبه ده خو بهرحال دلته مې تاته د حیات خبره کوله دا به ضمني بحثونه راغله حیات مطلب دا دی چې حیات ختم شي یعنی حس ختم شي حرکت ختم شي نو حرکت ولې ختم شي حرکت ځکه ختم شي چې دماغ کار پرېږدي چې دماغ ورته سیګنل نه ځي او نه ترې راځي سیګنل د دماغ نه راځي اعضاء او د دې حرام مغز په ذریعہ راځي
نو چې دماغ سیګنل ورکول پریدي نو ځکه یې پریدي چې هغه ته نه اکسیجن ځي او نه هغه ته وینه ځي او اکسیجن او وینه ورته ولې نه ځي ځکه چې زړه کار پریدي زړه حرکت پریدي زړه پمپینګ کوي نو دا د مرګ نښه شوه چې دا سړی مړ شو البته دا ده چې د روح او د جسم په منځ کې دا جدایي هغه خبره ده نو هغه د انسانانو په عقل کې نه راځي چې اوس دا سړی دا وایي چې لکه دې وخت کې د روح نه د جسم نه دا روح جدا شو حالانکه دا موت د جدایي ته د جدایي روح داسې یو شی دی چې دا باقاعده جسم لري دا باقاعده جسم لري حدیث کې دا راغلی چې دا روح په کپړه کې واچي د نیک سړي روح په یو پاکه مزیداره خوشبويه کپړه کې واچي او فرشته او ملائکه بیا بره وړي دا غینه خوشبوئی زی او د بد سړي روح چې په یو ښه او ګنده کپړه کې واچي ځکه دا غینه بدبوئی زی بیا دا روح د برنا چې د بد سړي روحي نو هغه د برنا د اسمکه لره بغیدا شي نو دا د دې خبره دلیل دی چې دا باقاعده یو جسم ته د جسم ویل شي کنه شي ویل دا اصطلاحي معنی کې خبره نه کوم جوهر ورته ویل شي جوهر او په جسم کې دا فرق دی چې جسم ابعاد ثلاثه لري او جوهر د لپاره ابعاد ثلاثه ضروري نه ابعاد ثلاثه دی وګدوالي پلنوالي او جوهروالي ته وي نو چې وګدمي پلنمي جوهرمي نو دا جسم دی او چې وګد او پلني او جوهر نه نو دې ته سطح وي او چې نو وګدي او نه پلني او نه جوهري او په خپل قائمي او د بل چا قیام ته ضرورت دی نو هغه ته به جوهر وي نو جسم چې دی دا جدا شی دی جوهر جدا شی دی جسم جوهر د جسم حصہ ده هر جسم جوهر دی خو هر جوهر جسم نه دی نو روح چې دی دا جسم نه دی خو جوهر دی یعنی وجود لري خپل مستقل وجود لري باقي خو قرآن دا ویل دي چې وما اوتیتم من العلم الا قليلا البته دونه پته لګي چې د روح تعلق د اخلاقیات سره دی د روح تعلق د اخلاقیات سره دی د روح تعلق د الله تعالی د احکام او د فهم سره دی د توحید د احکام او د فهم سره دی نو دا څه چې دا پر زناورو کې نشته د دې وجه نه زناورو د پاره نه پیغمبران شته نه د هغه د پاره حرام او حلال شته نه د هغه د پاره څه جزا او سزا شته البته د جزا او سزا باندې تصور علما او باندې لیکل دي چې حدیث کې راځي دي د اخکارورو د پاره باندې غیر اخکارورو د پاره باندې اخکارورو نه بدلا غشته کی ابا الله تعالی ته علم چې دا غي بس اصولي هغه ما او ته دا علم نشته عمومي طور باندې عام د جزا او سزا چې هغه دا پر دې شاوتلی ولي وخړل نو ته په ډانګي والے شي او کوی نو پته کې څه چې نه پويږي خدا راځي بغیر د ډانګي نه کې دې شي منی کېږم نه په دې وجه به د پټی در وباسي کدي حقیقت کې داغه وال خو جایز نه دي دا چې او پويږي نه هو عقل نه پوي نه او نه داغه د پاره څه ګناه او ثواب شته ته دا نشي ویل چې دې شانډا په دې پټی کې دا ولې دا شونخ کته چې هغه د پاره آرام حلال نشته حرام حلال خو تعالی پاره تا ولې ور پرې خو هغه لپاره هغه حرام کار نه دی کړی نو دا د روح مطلب دی دویمه خبره د روح د پیژندلو دا چې قران کې الله تعالی دوه خبرې کړې یو د الله تعالی خلق دی یو د الله تعالی امر دی دا غالبا دا خبره په سورته فاتحه کې کړې چې الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د خدای د الله د پاره دي چې هغه رب دی د عالمینو نو د عالمینو په ځای ته مخلوقین ولې نه وي چې رب دی د مخلوقینو نو ځکه چې مخلوقات ټول دي نو د الله نه علاوه چې دي ټول مخلوقین دي مخلوق دي پته ولګی دا چې الله تعالی یوازې د مخلوق رب نه دی د مأمور رب هم دی مأمور څه مطلب نو قرآن بل ځای کې وایي الا له الخلق والامر خلقم د الله د طرف نه دی او امرم د الله د طرف نه دی پته ولګی چې په دې کائناتو کې د الله تعالی د نشنه د پیدا کولو دوه قسمه طریقې دي یو طریقه دا ده چې په هغې باندې اطلاق د خلق کی دویمه طریقه دا ده چې په هغې باندې اطلاق د امر کی نو ځینې څیزونو باندې
هغه ته ویل شي دا مخلوقات. البته بیا به په لږ شک را پیدا شي نو بیا خبره را دوباره کوم چې خلق په ډیرو معنی راځي. خلق د نشنه پیدا کول ته هم وایي. خلق هغه پیدا کول ته هم وایي چې په هغه کې یو ترتیبي او په هغه کې یو تدریجي یو مرحله ده بل مرحله ده بل مرحله ده. او خلق دې ته هم وایي چې د هغه یو منسوبه ده الله تعالی په علم کې چې مخکې د هغې مبارک الله تعالی یو منصوبه جوړه کړي چې داسې کوم اراده وکړي چې داسې به کوم او بیا د هغې نه بعد د هغې ارادې عمل ته د رایستو دپاره بیا یو بل امر او یو بل حکم راوړي. لکه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نو اراده جدا ده او کن جدا ده. اوله اراده وکړي بیا ورته کن ووایي. نو تقدیر او اراده او دغه خلق د خلق یو معنا ده شنو. د خلق درې معنی شوي. یو د عدم نه شی وجود ته راوستل، یو دا چې په یو تدریج او په ترتیب راوستل، او بل دا ده چې د یو شیز پلانینګ او منصوبه او اراده کول. نو خلق چې په معنا د ایجاد شي چې د عدم نه یو شی وجود ته راوستلی، عدم نه وجود ته راوستل، نو دغلته امر او خلق بیا یو شی. دا کوم چې عالم امر دی نو هغه د عدم نه وجود ته راغلی دی، عدم نه هغه وجود ته راغلی. او کوم چې عالم خلق دی نو هغه مخلوق هم د عدم نه وجود ته راغلی. بلې معنا خو دواړه یو دي، په یو بل معنا بدل دي. یو دا چې خلق د مادیاتو سره تعلق ساتي، هغه شی چې هغه مادي دی، محسوس دی، کته کېږي، ټچ کېږي، تی ویني، یو خالی ځای نیولی. او یو دا چې هغه عالم امر دی. نو عالم امر دی ته وایي چې هغه مادي وجود نه لري. مادي وجود لري خو مادي وجود نه لري. مادي وجود معنا دا چې جسم نه لري، چې تا ته ما وایي ابعاد ثلاثه پکې، طول عرض او عمق پکې، دا ابعاد ثلاثه، داسې وجود نه لري. نو د روح تعلق د عالم امر سره دی. اوس ته کې په دې اوسه پورې بیان نه پوهه نه. یو مثال به درته بل ووایم چې قرآن کې الله تعالی فرمایي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی. نو د دې په شان دی یو بله خبره مخکې نه موجوده ده. هغه دا ده چې لکه آدم علیه السلام د پلار او مور دواړو نه بغیر پیدا دی. نو آدم علیه السلام څنګه پیدا؟ نو خلقه من تراب، د خاورونه پیدا کړ، یعنی جوړ. ثم قال له كن، به وتوي وس موجود شه، نو فيكون موجود شه. پته ولګی دا چې خلقه من تراب دا هغه د جسم سره تعلق ساتي. او هغه جسم تدریجا پیدا، لاس پیدا جوړ شو، خاور او بیا دا غینه پس خاور بیا خمیره شو، ټنګېدل شو، خمیره شو، سلیخدار شو. لکه اول چې داسې راکاږي اول نه چې هغه نه په هغه وخت داسې اوچتې نه شي، د اوچتي یو بل نه پرې کېږي. خو بیا چې کله لسدار شي او خمیره شي نو بیا تار کوي داسې. نو خلقه من تراب، نو دا تخلیق، دا تدریج شو، دا مادي شو. ثم قال له كن، به ورته اوس موجود شه. دا دې اوس موجود شه معنا څه ده؟ نو قرآن بل ځای کې د دې تشریح کوي چې فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. فاذا سويته دغه ته وایي چې خلقه من تراب. فاذا سويته نو دې او دې کې بیا روح چول په دې منځ کې بیا پورا فرق. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، چې کله ما برابر نو جوړ مې کو او بیا مې به خپل روح ورواچو. خپل روح څه معنا ده؟ چې کوم ما پیدا کړی برای راست مې پیدا کړی او هغه مادي شی نه دی. نو دا روح مې چې پکې ورواچو نو فقعوا له ساجدين، نو بیا ورته په سجده پرېوځي. دین اخوازو بیا تا په دې باندې مزید نشم پوهولی چې تا ته د روح او د حیات دوباره فرق وبیا. البته آخري خبره ته بیا کوم په دې سلسله کې چې د روح انساني تعلق د اخلاقیات سره دی، د اقدار سره دی. څه ته چې ویلیوز وي، اقدار
انسانی اقدار اسلامی اقدار په دې باندې د پوهېدو سره د انساني اقدار د حیواني اقدارو نه جدا دي. انسان فهم د نورو څیزونو نه جدا په ډېرو څیزونو کې د ځناور هم پوهېږي خو د هغې هغه فهم ته هغې ته روح نه ویلی کېږي. هغې کې دغه حیات دی بس د اولې ورځ نه پکې حیات دی او حیات دی د اولې ورځ نه څنګه حیات دی بس همدغسې حیات دی په هغې کې بیا هغه روح نه دی چې کوم روح په انسان کې اچولی د دې وجې نه د هغوی او د انسانانو په منځ کې فرق البته چونکې د دنیا کې د اوسېدو لپاره خو دواړه دي دنیا کې خو دواړه اوسېږي انسان هم د خپل ژوند د تېرولو لپاره څه هلې ځلې کوي څه کارونه کوي ځناور هم کوي نو ډېر فرق د دواړو په منځ کې دی. انساني روح او انساني جسم دا بالکل شی حیواني روح او حیواني جسم هغه نه دی هغسې دواړه هغسې دواړه نه دي دواړو کې ډېر ډېر فرق دی. په بعضې معاملاتو کې به ته دې ځناورو ته ګورې او ډېرې د پوهې او د عجیبه خبرې به کوي عجیبه کارونه به کوي. او د هندوستان د علماو چې ته د هندوستان د یو کلي په باره کې یو قصه لیکلې ده هغه ډېره کوم چې یو کلي کې چېرته د ځنګل کې کلی و او هغه ځنګل والا یو کور به چې ته پکې و نو هغې به ډوډۍ موډۍ شپې نه کله ماښام به ډوډۍ پاتې ساري خلک خوري نو دوی به ډوډۍ پاتې کولې نو شادوګان به راتله هغه ډوډۍ به یې خوړې او دوی ډېر زیات یو ځای بل ځای ځوړندې را ځوړندې تاکونو ماکونو کې پټې را پټې کړې خو بس هغې به ورپسې وتلې نو هغه سړی چا له مشوره کړې ده ورته ویل یاره زهر پکې ورته واچوئ او ډېر شی ډوډۍ وله پخې کړه بد دا چې دا مړه شي دا شادوګان مړه شي نو دوی پکې وله ډېر خطرناک زهر واچولو ډېر شی ډوډۍ پخې کړې په دې میدان کې ورته په دې کور په دې میدان کې ورته داسې وشیندلې ډېر نو هغه شادوګان بیا تماشه کوله چې شادوګان راغله نو اول خو چې وکتل چې دا ډوډۍ خو به مخکې زمونږ نه پټولې اوس یې راته ښکاره ایښودي دي پته ولګېد چې سجل خو دی हम तक कब इनके बज़्म में आता था दौर जाम साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में मखी खो बे داسې نه راکول اوس یې داسې په مینه راکړل څه یې پکې اچولي دي پته لګي څه نو هغې پرې پوه شو نو نه یې خوړې بویولې را بویولې ګوتې نه ورکړې نو لاړل بوډاګان شادوګان یې راوست هوښیاران خو دا چې دا ډېر وایي دا ځوانان او ځوانان نو زه ځوانان ته د څه نه څه خبره ته ډوډۍ په چل هم نه پوهېږي مشرانو نه تپوس سپین ږیرو قدر کوه سپین ږیرو قدر کوه نو دا خبره غلطه ده ښه ځوانان د منډې لپاره دي او سپین ږیري دې لپاره وایي چې هغه ته د عقل او د پوهې خبرې کوي دا چې سړی ورو ورو بوډا کېږي نو دا وجود یې کمزوری کېږي خو عقل یې مضبوطېږي نو دا ځکه چې د کشران بیا راشي که نه دن هغه بوج الله تعالی د منډې هغه بوج ته کموي او د رهنمایي هغه بوج په ده ورچوي نو څومره چې د دن وسي بچي کړ وسي دا را زیاتېږي نو هلته کې افرادي قوت د منډې خو زیاتېږي او د رهنمایي ضرورت یې ورته نو دې دله الله تعالی هغه عقل پخوي او پوهې او نه هغه به راځي د عقل خبرې به له ده نه زده کړي دا اوسنۍ زمانې والا ورته ووایي ته نه پوهېږې زه پوهېږم ته په قلاره کښېنه په دې کې کار مه دا د دې زمانې خبره نو دا ستا بېوقفتوب دی چې ته د خپل بابا نه او بیا نه مشوره نه غواړې ځان نه پوهېږي نو هغې بوډاګانو ته والله بیا بوډاګان یې راوستل نو هغې ته سوچ وکړو نو بیا هغې هم لاړه چې هغې لاړه یو ساعت پس یو لویه ګله راغله د دې دغه د دې شادوګانو او د هر یو شادو په لاس کې یو شنه څانګه وه څه بوټی و بعض ځنګل یو بوټی او هغه ډوډۍ به یې راوسته او چک به یې ته کو او په دې بل لاس به یې د هغه څانګې نه ورسره چک کړ او هغه ټول زهر هغه ډوډۍ ډکه وخوړه او بیا هغه سړی وایي چې زما په دې کوټې په دې د کور په دې میدان کې اتڼ وکړو باقاعده هغه اتڼ یې دې دپاره وکړې ما لکه په ما باندې استهزا کړه ما پسې خندا کوله چې دغه ستا هغه زهر هم خواړه درته او دا یې ودته دا چې راته ګډ دا دومره شی پکې دا یو قسم له هغه ضد او هغه غیرت او هغه شی دا هم پکې د هغې اظهار یې تا خو مونږ وجلو خو دا دی ستا هغه زهر هم درته دغسې څه کړه نو هغه شی دا اوس دا دې ته الله تعالی ښودی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا خو دې ته بیا هم روح انساني هم نه وایي او دې ته عقل هم نه وایي خو د ژوند د تېرولو یو طریقه ده الله تعالی ورته ښودلې ده ژوند خو که ته لاړ شې او شادو ته ووایې چې زهر مې خوړلی دی او ما له هغه بوټی راوړه ستا په خبره نه پوهېږي تا یې نه درکوي ته به ډاکټر لرې
دا هغه ته دا طریقه ښودلې. نو داسې د هوښیارتوب او د پوهې واقعات ډېر شعري به ځناورو کې بلې ځناور، خو د هغې باوجود هم انسان له چې الله تعالی کومه مقام او مرتبه ورکړې ده نو هغه روح انساني دی. احسن التقویم، لقد خلقنا الانسان في احسن التقویم. احسن التقویم یوازې دې ته نه وایي دا قد و قامت مزیدار دی، قد و قامت مزیدار دی. تمام مخلوق کې د انسان قد و قامت ډېر ښه دی. رنګ یې که ښایسته یو که نه یې ښایسته، رنګ ته ښایست نه وایي. احسن التقویم رنګ ته نه وایي، د قد و قامت دا د هغې حصه ده. خو بنیادي طور باندې د احسن التقویم مطلب اخلاقیات او دغه روح انساني دی چې هغه د الله تعالی د خبرې د فهم دپاره صالح دی. دا یو ضمني خبره شوه چې پرون هغه سوال والا ګوره چې اوس موجود دی که نه دی موجود، سوال وکړي بیا یې نه. بله خبره دا ده چې دا دې سره متعلق خبره ده، اگر چې ضمناً ورسره متعلق قتل نفس او بچ کول د نفس. نو بچ کول د نفس کې بیا دا انتقال د اعضاء جسمانی، دا اعضاء چې کوم دي نو دا چې یو انسان چې دی د هغه یو عضو کمزوری شي یا خطرناک حد ته ورسېږي، لکه فلانه ګرده ده، نو ګرده خو چې فیل شي نو بله ګرده هم فیل شي نو بیا خو کاره خبره ده. نو د هغې یو علاج دا دی، نور علاجونه هم شته اوس، خو یو علاج دا دی چې بل بني آدم وله ګرده ورکړي. نو دا د اعضاو د انتقال دا مرحله چې کومه ده، دا مسله دا څنګه ده؟ دې باندې خو سړی بچ کېږي. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خلک وایي چې د دې آیت لاندې خو دا پکار دي. نو دې باندې خو ډېر اوږد او ډېر تفصیلي بحثونه دي د اهل علمو او فتاوا پې هم موجود دي. خو د دې باوجود زه په دې رایې باندې یم چې زما په نظر دا شی ټیک نه دی، زه دې ته ټیک نه وایم. حالانکه بعضې علما د دې زمانې تقریبا ډېر اکثریت د علماو د عربو علماو په ټول ورغلي خو کلو حلال والا دي. پوه شئ په خبره؟ هغې نه خو دې تپوس کوي وایي هر څه ټیک. او د ملیشیا د علماو د الجزایر د علماو فتوی پکې هم راغلي دي، او زمونږ د پاکستان او د هندوستان د ډېرو علماو خبرې پکې هم راغلي. خبره ډېره وښي دا پکې نقصان دی، دا پکې په آخر کې وایي یاره بچي مجبوري ده نو بس خیر دی وکړي. نو زما په نظر باندې هغه د مولانا مودودي خبره درسته ده چې مولانا مودودي ویلي دا شی ټیک نه دی، او ما ته د مولانا مودودي دلیل د هر چا نه مضبوط ښکاري. مولانا عبدالرحمن رحمه الله چې زموږ د ټولو استاد او الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، ټول استادان دې الله وبخښي. هغه هم داسې ابتدا کې قایل نه و، خو بیا ورو ورو داسې نرم شوی منتقي و، او آخر کې د تفهیم المسائل کې هم دا لیکلي چې خیر دی په دې شرایطو باندې انتقال د اعضاو جایز دی، په دې شرایطو باندې انتقال د اعضاو جایز دی. زه په دې وخت کې زیات تفصیلات نه وایم ځکه چې دا د دې ځای موقع نه ده او دا ضمني بحث دی. خو زما یو دلیل دا دی چې د فتوی په زور باندې ګرځېدل ټیک نه دي. فتوا چې کومه ده د دې معنا دا نه ده چې تاله زه فتوا درکړم نو ته به وایې چې بس او بیا به د دې نه یو لوی انډسټري جوړه شي. عملاً اوس داسې روان هم ده. د انسان تکریم او د انسان احترام هغه بالکل پامال شو. اسم کوي په میډیکل ساينس کې چې ما څومره مطالعه وکړه هغه کې د انسان د تکریم دا سوال چې دی دا په خلکو ناشنا لګي. دوه سوالونه په میډیکل شعبه کې په خلکو ناشنا لګي. یو دا د جنډر دا سوال په خلکو ناشنا لګي. وی ډاکټر دې ته وایي چې هغه نه نری او نه ښځه، نه نری او نه ښځه معنا دا ده چې داسې نه دي نه نری او ښځه مطلب دا چې ته بل څه هغه وایي چې هغه به دا احساس نه کوي، خو به دا به ځان ته نه وایي چې زه نری یم که زه ښځه یم، دا به ځان ته وایي چې زه ډاکټر یم. نو هغه به بیا چې ډاکټر نو که سړی دی نو هغه ښځې ته چې لاس وروړي نو هغه به دا احساس نه کوي چې زه سړی یم او دا ښځه ده، خو زه ډاکټر یم او دا مریض دی. وایي د دې څیزونو نه به دی بالاتر وي، د دې جنس د دې خبرې نه به دی بالاتر شي. د دې وجې نه دا د هغې مفهوم دی چې ډاکټر هغه سړیتوب او یا ښځېتوب چې دی هغه به شاته پرېږدي او خپله پیشه هغه خپل فرض چې دا به حیثیت اوس فرض که دلته دا ټول سړي ناست دي او یوه ښځه په دې ځای کې او دلته به چا باندې چې چلو شي او صرف یوه ښځه ډاکټر وي
نه به ورته وایي چې یاره زه به دې ته ګورم چې دا سړی دی او د ښځه یم خو نه زه به دې ته نه ګورم زه به دې ته ګورم چې دا مریض دی او زه ډاکټر یم دا خبره او بنیادي طور ټیک ده خو د دې بیا دا خبره چې نه په دا نقطه به دې ځای پاتې کېږي بیا نه دا نقطه بیا په دې ځای نه پاتې کېږي دا نقطه بیا راشي خورېږي دا نقطه بیا خورېږي چې خورېږي نو دې کې کله بیا هغه مسلې زیر بحث راشي چې هغه بیا واقعي هغه څه ضروري دا خبره خو دې خبره کې خو تاسو سره اختلاف نه کوم چې ایمرجنسي ده او په ایمرجنسي کې سړی د ښځې علاج او ښځه د سړي علاج په دې کې خو بحث نه کوم دا ایمرجنسي خبره نه کوم ایمرجنسي خدای مکه ور ولګېده چې ور ولګېده نو سړی دی او ښځه دی خو دنه سړی دی او ماشومان او ښځې دي نو هغه به ورځي او هغه به بس هغه وخت خو بیا فرض کې ښځه ده او تکړه ښځه ده نو هغه دې ته نه ګوري چې اوس د پردیو د پټي خیال ډیر ساتل پکار دي کده نه هغه وخت خدای مریض را بچ کول پکار یا سیلاب دی ایمرجنسي خدا چې شو لکه ور ولګېده او سیلاب هغه کې بحث نه کوم خو دې کې بحث کوم چې دلته بیا د نارینه او د زنانه او د اختلاط دا دومره زیات شي یو باهمي تعامل دا دی چې مجبوري ده چې دلته دواړه په یو ځای کې سبق وایي څه یو حده پورې مجبوري ده یا په یو ځای کې به داسې چې په هغه ځای کې به زده کوي یا به سړی د ښځې او ښځه به د سړي ځکه چې که دا نه کوي او سبا له ایمرجنسي شي نو څه به کوي شی خو به زده کول غواړي نو د زده کولو د حده پورې بعضې ځای کې دا مجبوري خو دا چې دا مجبوري بیا د زده کولو نه اخوا بلکل یو عمومي اختلاط ته دا خبره ورسي او زه د دې باهمي تعامل او د عمومي اختلاط په دې منځ کې تا ته بند تړم نو دا د ذهن نه مني ما ته چې دغه دی که خو د دې نه بغیر کار نه کېږي چې نه کېږي ته ما ته دا بند ولې تړې نو یو دا ډېره لویه مسله ده دا د خلکو په ذهن کې نه راځي دویمه مسله چې د خلکو په ذهن کې کومه نه راځي نو هغه دا ده چې څنګه تا ته ما ووایي چې دا خو جان بچ کول دي انساني جان بچ کول چې انساني جان بچ کول دي نو په دې کې بیا دا خبره کول چې ته ما ته بیا پابندۍ لګې نو په دې اعضاءو د دې کټ کولو او د دې څیزونو په حواله مې ورته خبره کوله نو ما وی چې احترام آدمیت دا دویمه خبره چې ذهن کې نه راځي نو څه ده چې موږ ورته وایو چې انسان چې دی دا قابل احترام دی دا ستاره سي ګاټ په نظر باندې دی د مریض ته وګوره ته د مریض په نظر باندې ګوره خو د ګاټ په نظر ورته وګوره او د انسان د احترام چې کوم اصول دی هغه برقرار ساته هغه اصول به برقرار نه ساتي مثلا د انساني اعضاء داسې په بې دردۍ باندې د هغې سره هغه د هغې کټ کول او د هغې یو ځای ته ویشتل او بل ځای ته ویشتل تاسو چې ته وګورئ د لاهور کې چې ته میډیکل کالج دی د هغه خاص نوم نالم نو د هغې متعلق ما یو ریپورټ کتاب ما سره اوس هم موجود دی پېښور کې را سره دلته خو مې نه دی راوړی نو هغې چېرې د هغې په دې خوا وشا کې چې دا کوم ګن بلا پراته دا انساني اعضا کوم ترې ورې پراته د انسانانو اعضا واقع نو د هغې نه پته لګي چې څنګه چې عام طور باندې دا پیشوګان چې ته په دې لاره باندې مړه شي که نه یا د سپي ګاډي ووایي او دې طرف ته پراته د هغه یو خبر خو همداسې د انسانانو پراته بیا د دې باقاعده سمګلینګ کېږي بیا تاسو چې ګورئ چې کوم ځای کې سیلاب راشي چې کوم ځای کې زلزله راشي نو بیا یو خاص ذهنیت والا خلک او هغه په هغه طرف ورمات شي نو هغه معذور او هغه چې کوم زخمی او هغه چې کوم خلک هغه لا یو طرف ته چې هغه اوچتې او د هغې نه اعضا راجمع کوي او هغې نه په یو لویه پیمانه دا کار روان خو چې کوم خلک بې اثرې پاتې شي هغه ماشومان او هغه چې پوهېږي چې د څوک نشته نو هغه ژوندي له ځان سره را روانوي او یو داسې طرف ته یې بوځي چې د هغې بیا ډوپته نه لګي ژوندي جاړن بیا ورکي نو د هغې هغه اعضا بیا لګیا دي هغه پرې بین الاقوامي منډیو بیا د هغې خریداري روانوي او د هغې منډۍ لګېدلي او د هغې مانګي او د هغې بیا قیمتونه یي او دا ډېر لوی کاروبار دی په دنیا کې نو د انساني اعضاو په دې لویه پیمانه باندې دا دومره ضایع کول د انسان دا دومره بې احترامي کول او دا دومره د دې د اعضا ضایع کول او دا بیا د دې د خرید و فروخت او په دې باندې یو انټرنیټ باقاعده یو بین الاقوامي کاروبار دی
یو انډستری ده باقي. نو دا شی د اسلام د تهذیب مخالف دی بالکل. اسلام د تهذیب بالکل مخالف دی. البته دا چې ضرورتي نو د ضرورت د پاره یا خو حیواني اعضاء استعمالول یا پلاستیکي اعضاء جوړول او استعمالول دا دی د دې ترقی وکړو. او دې موجوده زمانہ کې خو باقاعده د دې سره جواز نشته. زما دا خیال ځکه چې اوس دا خبره ثابته شوې ده چې د ډي ان اے په ذریعہ باندې او د کلونینګ په ذریعہ باندې باقاعده د هر یو جزء هغه باقاعده جوړېدای شي. هر یو جزء هغه جوړېدای شي د انسان د خپل وجود نه جوړېدای شي. تاسو به وایئ دا څنګه جوړېږي؟ چېرته په دې موضوع چې څوک ماهرین دي د هغې نه تپوس وکړي. د انسان چې دی په دې وجود کې دننه سیلز دي، سیل خلیې دي. په دې هره خلیه کې دننه بیا نور څیزونه دي. په هغه ډي ان اے چې جوړېږي ډي ان اے په هغې کې دننه د دې تمام انسان ګوره د دې ګوتې نه د دې کچلې ګوتې نه چې تاسې یو شی راوالې یو خلیه راوالې او که زما د یختو نه راوالې او که د پوندې نه راوالې او که د ورون نه راوالې او که د ژبې نه راوالې دا ټول څیزونه یو شانتي دي. همدغه یو سیل دی، دغه یوه خلیه ده چې په دې ژبه کې موجوده ده، په دې سترګه کې موجوده ده، په دې یختو کې موجوده ده، او په زړه کې موجوده ده، په ګرده کې موجوده ده. خو د هر یو جز کار جدا جدا دی. د ژبې کار جدا دی، د زړه جدا دی، د پښتورګي جدا دی او د اینې جدا دی. نو دا سیلونه چې دي دا په ټول وجود کې شریک دي. خو د الله تعالی د قدرت دې کرشمې ته ګوره، د الله تعالی د توحید دې دلیل ته ګوره چې کم سیل نه دلته ژبه جوړه شوې ده نو په هغې کې د زړه د جوړېدو صلاحیت هم اوس هم پکې شته. اوس هم په دې ژبه کې داسې سیلونه شته چې د هغې نه لاس هم جوړېږي، د هغې نه دماغ هم جوړېږي، د هغې نه سترګه هم جوړېږي. خو الله تعالی دې ته ویلي دي چې نه، دا باقي ته یې ویلي چې تاسو اوده شئ، تاسو به خبرې نه کوئ، تاسو به نه راپاسئ. خو هغه سیل به راپاسي او هغه به ډیولپ کېږي چې د کوم نه ژبه جوړېږي. په زړه کې هغه نور سیلونو ته ویلي چې د چا نه پښتورګي جوړېږي او د چا نه دماغ جوړېږي او د چا نه پونده جوړېږي. نو هغې ته یې ویلي چې تاسو اوده شئ، تاسو به نه راپاسئ. ورنه د هغې لپاره څه وجه نشته چې په زړه کې هغه سیل موجود دی چې د هغه نه ژبه جوړېږي. نو هغه ولې داسې دی، هغه ولې ډیولپ کېږي، هغه ولې نه اوچتېږي؟ ته چې وایې دا نیچرل دي، دا خود به خود کېږي. نو خود به خود هلته په زړه کې ژبه ولې نه جوړېږي؟ نو دا الله تعالی داسې یو سیسټم او داسې یو نظام دی. د دې معنا دا ده چې د الله تعالی په باره کې د خلقو دا کوم خیال نه چې خلک پیدا کړل او بس اوس هر څه په خپله روان دي. نه، ذرې ذرې او په سکند سکند یو څیز ته الله تعالی برای راست متوجه دی او هغه د الله تعالی په برای راست علم کې دی او هغه برای راست الله تعالی احکام اخلي او برای راست الله تعالی هغې ته هدایات ورکوي. هغه یو لمحه د خپل مخلوق نه غافل. وما كنا عن الخلق غافلين. د مخلوق نه الله تعالی غافل نه دی. که انسانان دي، که زناور دي، که ونې دي، که بوټي دي، د دې یو څیز نه الله تعالی غافل نه دی. نو دلته د دې ژبه کې د باقي سیلونو ته ویلي تاسو چپ شئ، تاسو مه ډیولپ کېږئ، تاسو ترقي مه کوئ. نو د یو سیل ته جدا. نو دا په دې انسانانو کې دننه څومره دي، څومره ځایونه دي، څومره اعضاء جدا جدا دي. دا سرمن جدا ده او د دې نه دننه چې کوم اعضاء دي هغه جدا دي او دا ظاهري اعضاء جدا دي او دا باطني اعضاء جدا دي او د هر یو ته د الله تعالی دا حکم دی. نو زما د دې خبرې مطلب دا دی چې ته تکړه شه او که انسان ته د ګردې ضرورت وي او دی بیمار نو د ده د دې وجود نه یو سیل راواله او په هغې کې ګرده ډیولپ کړي. که بل ته د بل شي سترګې ضرورت دی نو د هغه نه یو څه راواله، یو سیل ته راواله او په هغې کې سترګه ډیولپ کړي. دا باقاعده جوړېږي او دا خو د الله تعالی د توحید یو لوی دلیل دی په دې زمانه کې چې را پیدا شوی دی. په دې امریکا کې چېرته یو یهودي دی یو مسلمان نه تپوس کړی، لیبارټرۍ کې دواړه ډاکټران ورته یې وایي چې ته چې دا وایې چې ستا قرآن دا وایي چې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم. نن به مونږه ستاسو په دې خولو باندې څه ولګو، مهر به ولګو او ستاسو ژبې به را سره خبرې شروع دا لاسونه به شروع
وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وخبيبا بعملون گواش اسم کول نو دا بسنګ کی خپې بسنګ خبرې کوي او لاسونه بسنګ خبرې کوي نو هغه ورته وایي چې سید زبطات په دې باندې پوي کوم نو هغه هم دا چلو چې د دې خپې نه یو سل راوغسته دغه په مخ کې او ته یې راځم دا سل له او دا په دې ځکه کې خو او هغه چې دا کوم دغه چې کوم ساينسي د ډیولپمنٹ کومه طریقه ده پاره باندې هغه نشپک میاشتې بعد دا نه د جبه جوړ شو وایي چې د دې پتون نه کوم سل راغسته دا یې کې مې جبه ډیولپ په دې معنا دا چې په دې جبه کې څنګه د خبرو کولو صلاحيت ده هم دغه صلاحيت په دې ګوته کې مشته هغه سل په کې موجود ده خو ته په لیبارټری کې به ډیولپ کې او جبه په دې جوړه او الله تعالی به د قیامت پر هغه سل ته وایي چې کوم سل جبه جوړې ده او د جبه د جوړېدو صلاحيت پکې او ته خبرې شروع کړه نو هغه په خپې کې موجود ده او په سر کې موجود ده په سترګو کې موجود ده په پوزه کې موجود ده دا وایي عام د خلکو د بیمارانو د پویولو لپاره خبرې کوم زه ورته حقیقت کې خو الله تعالی په دې قادر دی چې وته وایي چې کوونه کوونه لرګي ته مو چې خبرې کوه ولې نبی له صلوات والسلام چې هغه استوانه حنانه و نبی له صلوات والسلام یو لرګي و داسې باغې باندې به خطبه ویل او داسې به پیدا لاس خو ده بیا یو زنانه ولګي د نبی له سلام د پاره منبر جوړ لرګي منبر چې نبی له صلوات والسلام په منبر کې ناشته نو او وچ لرګي چې دلته په دیوال کې خو هغه داسې جړا شروع کړه لکه ماشوم چې څنګه جاړي زویرګي شروع فریاد شروع چې دا خو زمانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام جدا شو او د جمعې پر ورځ نبی علیه الصلاه والسلام یا په بل مقام نبی علیه السلام په ما باندې لاس خاوده اوس خو دې محروم شو نو نبی علیه السلام د منبر نه کوش شو هغه په کې داسې هغه وښ درګي بیا په کې راونو نو دا شی غلې کېده لکه ماشوم چې مور په کې راونی شي او ورو دا سلګي او دا جړه لګ ورو کمي او دا زویرګي سلګي وای په قلار نو دا ولې هغه جوړه نو پاره کې چرته د انسان سره خلیه به موجوده و سر په کې د انسان موجود و ځکه ساروی خو جاړي نه انسان نه بغیر بل شي نه جاړي وخت کې به یې دا جړه تا چې د شاندا خندا او جړه لیدلې ده یا د بيزي خندا او جړه لیدلې ده خندا او جړه وانه هو اضحك وابكى دا اضحك وابكى دا په مخلوق کې ډېر لوی کمال له چې الله تعالی په پیدا کړو ځکه الله تعالی دې تذکرہ په قران کې کړی ده چې وانه هو اضحك وابكى دا الله تعالی لري چې شو خندې او شو جړې دا د جړه او د خندا د تصور په مخلوق کې او چې ته د حیوان مې په حیوان کې دا کوم نه راځي باقي حیوانات نه جوړي او نه خاندي دا د الله تعالی د قدرت یو ډېر لوی نه خلا دا بجلی ولې کار نه کوي شی دا ولا کار نه کوي دا څه شی دا سولر والا دا کار نه کوي لکه ها چاله چل نه ورځي څنګه پکې ولې نه چل نه پکې ولې نه چل دا سپیکر ورسره आवाज کوي مړه کې نه شوي ګرمي ده ګرمي نه دي مړه څنګه انا زیات خیا ولا غو دو پکې ولا غو په ګرمي نه مړه خاجي نو بهر حال دا دوه خبره ذهن کې کېده ودا کار دا یو ملګری او احمد نو كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا احيا الناس مطلب دار ہے استاب بس کہ کم جائز طریقہ دا باغ طریقہ معنی علاج کا وکنا دا معنی هنر استا فریضه ر زبوس خامخاله سمو معدابل بخامخا بچکول د پاره جائز لار اختیار وا استاد ذمہ داری دا عقل نکار لا تحقیق کوا یواز د مغرب تحقیقات او د وګ مګدا خپلم شکوا خدا معنی نه دا چې ناروا لار لټه یو د پاره بل وجنه او د پاره بل وجنه دا کار او دې کې دنه بل جمله ته ما پرون ویلې و چې دې کې دا انساني
د انساني نسل د بقا دا تصور دغه هدف دا درست چې دا د هر انسان په ذهن کې چې د انساني نسل بقا پکار او بلا وجه انسان وجل ندي پکار دا بنیاد. البته دا چې د انسان سره محبت کول بیا د دین ته ورخوا شي صوفیزم ته ځي یا هیومنزم ته ځي او وایي نه بد انسان سره محبت پکار دی. نو ما هر انسان د محبت قابل نه وي، هر انسان د محبت قابل او د محبت هم بیا څه حدود دي. کومه حاله پورې محبت د هر انسان د محبت کته قائل ته خپل زویم چې ستار زوی په ډیران کې پس خاو ګندګي کې پروت دی ته به غي کړاله خپلې چې کړه امر به دري نو ته په خلق دی وینا نه مخکې ولا کړه صفاګه نو اله به بیا خپلو پته ولګی دا چې صفائی به وکال نو اسلام هم دغه صفائی کوي. نو ایمان څه شی دی او د اخلاقیات او د تعلیمات څه دي خدا ول انسان صفائی ده. بیا ورپسې رسول دا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله دا درس بیا رسول راځي کنه په اخر کې بیا دا کوي دی وخت مکه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله دا به ولې مرتب کړه دی ربط د مخکینی آیت سره سره چې كتبنا على بني اسرائيل هغه ربط دا دی چې دا د انسانيت د فنا او د بقا د تصور دا به د الله تعالی د حاکمیت د تصور نه لاندې او د الله تعالی د حاکمیت د الله تعالی د حاکمیت د تصور سره د دې ټکراو راځي نو بیا به وردا غسړي علاج صحیح مرګ. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. یعنی یو طرف ته درته د انساني نسل د بقا د جذبې خبره وکړه چې وردا په دماغ کې نه واچي یو انسان په حق وجل چې کوم دي د ټول انسانانو مرګ خو بیا درته فورا دا ویل کسم چې دا ما پرون د قتل بالحق او قتل بغیر الحق خبره کړې نور پسې دا نه ته وي چې دا د انسان د احترام او د انسان د بقای نسل د جذبه چې کومه ده دا د الله تعالی د حاکمیت په مقابله کې نه دا د الله تعالی د حاکمیت د اصول نه لاندې او چې ګره د انسانان یا یو یا ډیر هغه داسې کوي چې هغه د انسان د الله تعالی د حاکمیت چیلنج کوي. د الله تعالی عملا حاکمیت چیلنج کول عملا څنګه چې کومه اداره کوم خلق کوم قوم هغه د الله تعالی حاکمیت د الله تعالی په سمکه باندې نافذ کوي نو دا غي خلاف را پاسیدل دا بیا يحاربون الله ورسوله نو دا بیا د دې جذبې سره بیا هغه جذبه مقابل نه ودرې بیا هغه جذبه بیا فروتر کې بیا حقته کې بیا هغه جذبه پرې دی او د دې جذبې د احترام د ساتلو او د دې خبرې د احترام د ساتلو د لپاره راځي. بیا به دا نه وي چې هغه یو طرف ته دا حکومت دی خو دغه خلک دي او دا خلک دي او دا انسانان دي او زه ما ته خدای پاک ویلي چې دا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض نو زه د دې قائل نه بچو د دې مرشي یا رجیم خو د پاسه قائل نه یو موږ د انسانيت د همدردۍ قائل یو. نو دا خبره به د الله تعالی د حاکمیت او مقابله په لار کې بدارو کاوت نه جوړي نو دې په فورا مسته انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا بشكل بدل کسان چې جنگ کوي د الله او رسول سره او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد هغه دا جزاء چې ان يقتلوا جداري په دردناک طریقه وجل شي او يصلبوا یا د پانسي کړي شي په سولې دي شي زوړند شي يصلبوا زوړند شي وزوړند او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ياد کټشي د دې لاس نو خپې عدل بدل لکه خیلا سو سخبه او ينفو من الارض او ياد دي لری کړي شي د سمکه نه جلا وطن دي شي ذلك لهم خزي في الدنيا دار دې لپاره شرمېدل دي شرمول دي په دنیا کې ولهم في الاخره عذاب عظيم او دې لپاره په آخرت کې ډېر لوی عذاب الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم سوا دا کسان چې توبه وباسي مخکره دې نه چې تاسو باغی باندې واس بیا مې تاسو لا ګیر کړی نه چې ګیر شو بیا سره توبه وباسي فرعون هم چې ګیر شو توبه ایستي
غیردون بعد بیا توبه نه قبل فاعلموا ان الله غفور رحيم نپوشه چې الله تعالی بخښونکی او مهربان دی بیا توبه وباسي البته که سړی وجلی نو دا غیر مقدمه خو مپکی چلیږي با او که شبه مغاوت کوشش او جته مته کړی او د چانه نه مال غسته او نه سړی وجلی نو بیا څه نشته او که حقوق العباد ځای کړی ما هو بیا يحاربون الله ورسوله جنگ کوي د الله او رسول سره الله سره جنگ کولې شو دا الله او رسول سره جنگ کولو مطلب دا دی چې یو اسلامي حکومت ته هغه امن او امان قائم کړي دي عدل او انصاف قائم دي حقوق الله او حقوق العباد قائم دي اقامت دین شوه دی په دین باندې غلبه د دین غلبه راغلی ده دین باندې کار عملا په هر شعبه د ژوند کې دین غالب دی او امن او امان قائم دی اسوک را پاسی او دا خلاف یو جته جوړي یا یوازې او یا اصل مرګرینه سره او هغه نظام خرابي يحاربون الله باقاعده جنگ کې مسلح جدوجہد کوي نو داغي سزا بیا ده د یو اسلامي حکومت تحت یوې ادارې خلاف را پاسېدل دام غره بدی کې شامل عام طور باندې حدیث ګورې د دې په شان نزول کې چې کوم په تفسیرونو کې خبره راغله د ناغدا اورنیین واقعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سرکاری بیت المال چې کوم خان په نور په غړي بيزيوي هغه په یو ځای کې سریدل څه خلک رالل او اغي مدینه منوره کې اوسېدل او اسلام راوړو د مدینه منوره هوا په خرانه او خېټه خراب شو نور مو ته تکلیف پیدا شو نو اغي ته نبی له صلوات والسلام یې چې داسې چلو کې چې دا کوم د بیت المال خان په دیهاتو کې موږ سره وو التم شریف باقاعده او د سړي مقرر کړی نو تاسو الته لاړ شئ او هغه ځای د مدینې نه بهر دی الته کې دا خان او پېمس کې وخو او دا غیر متیازمس کې اشربوا من ابوالها والبانها اپیو متیازس کې پیش کړو جایز دي خو متیاز اسکل صرف دا وې د پاره وو نور خلکو د پاره متیاز اسکل نه البته که داسې بیماری رااله چې دا غیر بغیر د متیاز نه بل علاج نه وو په باندې علاج اخو د مجبورې د وجه نه خیر دی چې مردار جایز دي متیاز هم جایز دي او غالب ګمان دا دی چې الله نبی له صلوات و سلام چې دې ته ویل چې تاسو بل چاته لري نور په مدینه منوره نور خلکو باندې ډېر ته به راغلي مدینه خو مدینه ته وی یا یثرب او ته بني وجه یثرب چې دې کې مشهور راته ته به برات ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې راغلي وي په حضرت بلال باندې راغلي وي بخاری وایي چې دې مدینه منوره ته اول هجرت وکړه ټول بیماران شوی ازګه خو د مکه خلکو به وي دا چې عمره لقرار وي دا د مړېجن پړېجن دی دا ځکه وي پرې طواف کې ورته دا رمل پیلې کنه دا چې دا وګي وي او دا چې دا وګړي دا وګي دا دا خلک پرې غرور باندې ناس وي چې دا باندې بیت الله نه تعویق نه خپل په ځان په شراکت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل په ځان په مراکا او دا وګي مو ہے حالانکه په عبادت کې وګي والو طواف د بیت الله نه په عبادت ده نو په عبادت کې به خدای پاک ته ځان ښکار کوي که دشمن ته ځان ښکار کوي او نبی له صلوات الله سلام ته نه ودا کارو کې بیت الله طواف مو کې او د دشمن ته به ځان ښکار کوي وګي مو ته به وایي چې ګوره موږ داسې پلسپن نه یو نو دا قسمه پروپاګاندا ولې کې دی ځکه چې د مدینه منوره ابو هوا دا سوا چې هغه وسوه کمزور وند ابو هوا او خېټه په کې خلکو خرابې دي وجودونه په کې خراب شو او دام د نبی له صلوات والسلام یو ډېر بیا معجزه ده چې دا غینه پس بیا مدینه طیبه شو طیبه معنا چې ابو هوا صفا حقیقت دا دی چې مدینه منوره کې سړی ناشي او د هوا په سړی لګي سړی وجود دی هوا دا یو جز چې کوم دی چې د خوشاله او پیغام راوړل دی مال د بل ځای کې خسته زینو ته سړی لاړ شي پاکو او ډېر لوړو او ډېر سرسبز او شاداب او ډېر مزدار الته په هوا کې هغه مزه نه چې کوم مدینه منوره دا د مدینه د هوا د پاکیدل شدید د نبی له صلوات و سلام یو بل معجزه خو اشتا ته ویم چې خلق بیماران او ابو بکر صدیق بیمار بلال بیمار رضی الله تعالی عنہ نبی له صلوات و سلام د دعورنین نه علاوه بل چته ویل چې زې لار شو خان
متیاز اوس کې دې خلکو کې چې نبی علیہ السلام لیدل دې پیژندل دا رسول اسم دا عالم الغیب خو نو نبی علیہ السلام خو اشارات او پته لګي دا ذهانت او پویا او ټول انسانانو نه جدا و چې بعض انسان په خبرو پويږي چې اشارو باندې نبی علیہ السلام ته پته لګي نو بهرحال هغه چې تلاړ نو خشو تکړه شو چې تکړه شو نو بزړه کې ادارال چې دا یو څو کسان دي دا بملکو او دا ټول مال به وال نو نبی علیہ السلام هغه شپنکیان هغه کوچوانان هغه ملکلو او هغه مالونه ته واغست الله او نبی علیہ السلام په پته ولګی دا کسان ورپسې کړل او هغه ونیول او راوستل او دې د علی سره ډېر ظالمانه طریقې سره وجلی په هغه طریقه باندې دیم او دا چې په کار کې تړلې ویو زخمیان کړي وو او په کار کې واچول او دیو په کانو باندې چکونه لګول او روایت کې راځي وې شي په خبره باندې چې دی به فكانوا يقولون تفسير قرطبي بشوايه فكانوا يقولون الماء دي به لګي وبخوراکه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النار نبی علیہ السلام او ته جوړ دل پکار دی وګ نه دی پکار جهنم دل پکار دی وبې مونږ ورکولې دا ته وی چې پر احترام ادمیت به واسنه چې احترام ادمیت د الله تعالی د حاکمیت اعلی او د اقامت دین په مقابله کې او د احترام ادمیت نه بل مذهب جوړ کیږي بل مذهب دا دی چې په هغه د الله تعالی د حاکمیت خبره راغله دا یو خبره دویمه خبره دا چې دې ته په خبره کلاو وګونو وکیله چې دلته خبره چې ودا فساد يحاربون الله ورسوله دې خلکو خو چې توري په پکې نه راغستې توري او غشلنده او په مدینه باندې حمله نه وکړه دا اورنیین چې دیو په مدینه منوره باندې حمله نه وکړه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام خلاف او دا هغه نظام خلاف چې کوم نظام مدینه منوره کې نبی علیہ السلام په قیادت کې نافذو دا غي خلاف په مسلح جدوجہد نه وکړه او غلا یالته بیت المال پته ولګی دا چې د اسلامي حکومت په مالیاتو باندې قبضه کول او مالیاتو کې کرپشن کول دا محاربه ده نن سبا خو ته کرپشن صرف دا ته وایي کنه چې سرکاري خزانه کې څه کړی فساد کړی او ځان له غشتي نو که په حقيقي معنی کې کنه نو دا او په پاکستان کې ټول ډېر زیات کرپشن دی خو چې دلته صحیح معنی کې اسلامي نظام نافذ وي نو بیا به موږ دا فتوا لګولې چې چا د پاکستان په خزانه باندې دا لاس صفا کړی دی اي ټول نه وړي خو سره په دغه کنده کې تاسو هغه وي نو دا غي علاج بیا دا چې ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ته ګوره چې بیا په اسلامي خزانه باندې څوک لاس صفا کوي او دا کار سره ته کوي بیا ګوره چې بیا څوک 2 روپے پټای دا دویمه مسله درېمه خبره دلته دا ذهن کې کېنه وایي چې يحاربون الله ورسوله حرب په دریو ځایونو کې د الله او د الله د رسول سره د جنگ خبره په دریو ځایونو کې قران او سنت کې ذکر شوی یو دلته ذکر شوی ده انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله چې څوک د شریعت مطابق چې کوم نظام قائم دی داغه خلاف څوک را پښینو که داغه په مالیات باندې حمله کوي که داغه په تعلیم په شوبه باندې حمله کوي او که په بل شوبه باندې حمله کوي او چې په یو شوبه باندې حمله کوي بد داغه ټول نظام خلاف جدوجہد ګڼل کیږي دنه دا پته ولګي ځکه دی په مدینه حمله نه وکړه دی وسره په اغلا کړي او خانه پټ او په بیت المال کو حمله وکړه اګه په بیت المال حمله وکړه او په تعلیم په شوبه حمله وکړه او په بل شوبه حمله وکړه خو مطلب دا یو اداره هم خراب کړه او بربادول دا د ټول نظام خلاف جدوجہد دی بیا سزا ده دویم چې ده هغه دا سورۃ بقره کې ویلي چې فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله سود کول چې دي دا د الله او د الله د رسول خلاف اعلان جنگ دی سوچ سود کوي او د سود نه خلاریږي نو الله تعالی وتوي چې فأذنوا بحرب من الله ورسوله خبر شه د الله او د الله د رسول در سره جنگ
او دریم دا لفظ راغلی دی په حدیث کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من عاد لي وليا فقد اعظمته بالحرب څوک چې زما د اولیاء سره دښمنی کوي نو زه دې په خپل جنگ خبرو چې د زما سره جنگ دی نو دا الله تعالی ولی نه مطلب دا څه نه دی چې هغه څخه مخاله اولیاء او څخه خاص وردی دا څخه خاص نه خاله او څخه جنډه دا او اولیاء الله دا دي چې بعد هغه د ژوند او د هغه د ناشته پاسته او د هغه د ټول زندګي مقصد د الله تعالی دین او د هغه خدمت او د هغه غلبه او د الله د دین سپای دی او ته د الله تعالی د دین په وجه باندې چې سورہ ستا وسره ذاتی معاملې راغلي دا نور د الله تعالی د دین په وجه باندې ته دا ستا خوښ نه دی په یو خبره باندې په بل خبره حقیقت کې هغه د الله تعالی د دین سپای دی دا مې ته دې د پاره چې من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب چا سره د دین په وجه دښمنی کوي ته پوهیږي دا د خدای دین خدمتګار او دا به وجود هغه سره دښمنی کوي نو دا د الله تعالی ته طرف نه داخله اعلان جام دا درې خبرې دې کې بیا د ډېر مسلې دي خو دې وخت قصدن او آمدن زاغ نه بیانو او هغه کې د ما یو خاص وجه د جدارت په وجه باندې نه بیان دغه دا نه خلق څوک په یو مطلب لري او څوک په بل مطلب لري او دا دور د هغه خبره د پوره وضاحت نه دی تاسو به وایي ردی مثال شته ما ویاو مثال د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په حدیث کې موجود ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوه ګوړي ډکړي دي دوه لوخي یو می تاسو ته وی او بل د تلانه وی به خو جو خراج تاخيري بیان جدا شه او ترک بیان جدا شه نو د موقع غره مطابق بیان جدا شه او بغیر موقع نه بیان کول جدا شه وی کاغه مې ته وشوي نو وخت نه راغله او تاسو به بلبل څه مطلب واله نو لقطعتم هذا الحلقوم یو تر ته مشاګردانه او بل تر ته منور پرخي په ما به بري خوږي نو اداره ته اوس نه وای البته دا خبره په اشارات او ځان پوي کا چې خروج جدا شه بغاوت جدا شه او محاربه جدا شه بغاوت او محاربه یو بل سره نږدې دي او خروج او محاربه یو بل جدا جدا او په خروج کې بیا امام ابو حنیفه رحمه الله او د باغ نور حضرات رائے ګوره نو اساس دلچسپه ده پر دا وایم چې کتابونه ګوره د عقاید کتابونه شروع کوا د امام اشعری امام ابو الحسن اشعری د کتاب نه شروع ک مقالات الاسلامیین مقالات الاسلامیین اسلامیست دا د اسلامیست د اصطلاح ورډر په خوانه ده 200 سال سن 200 هجری خبره ده کو مقالات الاسلامیین نو پاره کې هغه لیکلي دي چې دوه رائے دي یو د اهل ظاهر رائے ده چې زمون پر زمانہ کې او تاسو سلفیان وي سو کو اهل حدیث وي یو د دې خلکو رائے یو د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے د اهل ظاهر رائے دا چې حکومت چې هر څنګه چې او هر قسمه کوپر چې کوي او هر قسمه ظلم چې کوي او هر قسمه قرآنی چې کوي نو بس تاسو به تاویږي را تاویږي او دا خلاف بغاوت او خروج بنه کوي خروج حرام دی دا د اهل حدیث رائے او د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دا رجنا چې کوم خلق چې هغه د قرآن او د سنت نه بل طرف ته اوړي او ته په دې پوهیږي چې دا د الله او د الله د رسول دغه تعلیماتو نه بل طرف ته روان نو دا نه دی ویلي دا ولې ورځنه په پښې وسله راځي خو مطلب دا دی چې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر دا تمام حربې چې ناکام شي نو بیا دا لار بیا بالکل درست ده خو په دې شرط چې دا غي په نتیجه کې فساد نه را پیدا کیږي چې صرف فساد را پیدا شي او صرف خون ریزی وشي او داشته نظام هم درهم برهم شي او بل راوستو خو تعالی چل نه درځي نو هغه وخت بیا تا د پاره بیا دا جایز نه ده البته که تاسو سره متبادل داسې قوت چې ته پوهیږي او په دې باندې غالب ګمان هم داسي چې د یو نظام په ځای باندې بل نظام راوړل بیا وي پاسېدل هم جایز دي د دې وجه نه نفس زکیه چې ده دار په حمایت کې امام ابو حنیفه رحمه الله پاسېدل خو نو هغه تل خو نو او چنده ولا ورکړي او عملونه ورسره ذکر نه چې هغه په دې کوفیانو باندې اعتماد نشته
زید ابن علی رضی الله تعالی عنہ ته نفس زکیه به کنه نفس د هشام ابن عبد الملک په مقابله کې پاسېدل نو امام ابو حنیفه رحمه الله ولا پیسې خو لګلې وي او دایم ویلو تقریرونه به مولا کول هم دا یو کوفه کې هشام هم په کوفه کې دیمو امام ابو حنیفه رحمه الله خود د کوفه وو او زوردار تقریرونه به کول چې دا غلط کار کوي دا زید ابن علی ټیک کار کوي ولې چا ورته وی چې تا ټیک کار کوي نو ته د خپل شاګردانو سره هغه ورځي ولې نه ور سره په فوج کې ودرېږي او تور راوالي هغه ته وی چې مسله دا ده چې خبره خدای ټیک کوي او دون هدا پورې ټیک خبره ده او دا خروج دا شه ده لکه د نبی له صلوات والسلام بدر تتلل څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر غزا تلو او پاره می عقیده ده دا شی عقیده می پدیم د جدا زید ابن علی چې د هشام خلاف را پاسېدل دا ټیک کار دون واضح می یقین دي او خبره ده چې د مرګري چې کوم دي دا کوفه والا الکوفی لا یوفی دا کوفه والا بے وفا دي دا ټینګي نه یو لاک کسان ور سره مرګري شوی او لراله بلاس کې ور بیات یو لاک او هغه به دوکشه چې هغه کله میدان ته وته نو 218 کسان ور سره په یو لاک کسونه کسان 218 او پای کې د شهید شو څوک نفس زکیه هغه زید ابن علی وی په خلکو مې اعتماد نشته لکه نن سبا چې به دا چې راځي کې په ورځي والدي راځي چې په ورځو والدي نه وی راځي کې په ورځي کې په ورځي اته بل ته تماشا کوي دا چې خلکو نه کوي دا بل مسله شو د خروج په دی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله راي او يقتلوا يصلبوا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف دا راي امام ته دا چا وینه بلې کې فرق دی چې مرګونه کړي نو يقتلوا يصلبوا دا چې مال غشته نو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اجتا بیا اسلامي حکومت راوستنه بیا به خیر دی په تفصيلات د نور جزئیات او الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم سوا دا کسانونه چې اغي توبه وباسي قبل د دینه چې تاسو په اړه باندې قدرت ولرئ فاعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے کسانو چې ایمان راوړی او الله نه ویریږي اول ټوي الله تعالی ته نږدېواله ځاییا وابتغوا اليه الوسيله اول ټوي الله تعالی ته الله تزان نزدې کې په عمل باندې او په اطاعت باندې او الله تعالی د رضا په کار وجاهدوا فی سبیله او جهاد کې د الله د دین د غلبې لپاره لعلکم تفلحون کې دې چې تاسو کامیاب شئ د دې مطلب څه دی یو په دې کې د وسیلې لفظ راغلی دی نو خلکو بس وسیلې ته شروع وکړه او د آیات په مطلب ځان اړه پوي نه کړ د آیات مطلب خدا وو چې مؤمنانو تاسو ګوره چې په دنیا کې دا الله تعالی نه د لری کولم څه اسباب موجود دي شیطانی قوتونه د انسان دنه د نفس او خواهش دا بهر د شیطان د خارشوي تمام جالونه او ته په دې ټول په دې منځ کې ساتلې او پیدا کړې نو تا د پاره دا خبره ضرورت تر دینه خبره چې زما د اخوا او شاته دشمن څومره جالونه خوار کړی هغه انسي شیطانانو څومره جالونه خوار کړی دي او جني شیطانانو څومره جالونه خوار کړی دي بیا زما په دې نفس کې دنه خود دنه زما په دې وجود کې دنه څومره هغه داعی دي زما د نفس غواړي زما د شیطان سره غواړي چې ما سره خطه دي زما د زړه څخه مکه به خبره غواړي د دې ټولو په دې منځ کې دنه تا ته وایي چې دا یو چوبکی لړۍ ده یو څلور طرفه جنگ دی دا څلور طرفه جنگ بکې او الله تعالی ته به ځان نږدې کولو کوشش کوي او د دې لپاره به یو زبردست جدوجہد کوي نو هم به جهاد کوي هم به جهاد هر جدوجہد ته نه وي را پاشي خلک تقریبا یره د غربت خلاف جهاد کوي نو دا غوته بظاهر کو خلق اشه په چوغه خو دی خواکه او حقیقت کې خود ته جهاد غو مفهوم مسخید زه په دې پوهیږم چې تاسو وایي غربت خلاف جهاد کو ظلم خلاف جهاد کو نو دې څه مطلب دی
چې هغه جهاد چې د اقامت دین لپاره کوم جهاد دی زمونږ په نسبت باندې هغه شی مراد نه دی موږ دغه ته وایو دا نور خلک چې کوي موږ هم دغه کوو نو دا د حقیقت کې دشمن له یو پیغام ورکړي چې ګورې زه ګورې هغه مجاهد نه یم چې هغه ته تیارېږي زه هغه مجاهد یم چې هغه به داسې لکه بل ورځ تا ته مې ویلي چې مدرسو کې نور څه وایم وایي څه وایم په مدرسه کې وایي موږ مدرسه کې څه وایو خو یو بهشتي زیور پکې وایو دا د مانجه او د استنجا مسلې پکې وایو دې نه تا ته څه تکلیف دا دې لپاره چې ما باندې ما ته څوک ونه وایي دا ډېر خطرناک سړی دی نو ستاسو خیال دی چې بیا به ته بد شي په دې باندې نو دلته مطلب دا دی چې جاهدوا فی سبیله جهاد وکړه د الله تعالی د دین د غلبې لپاره د ظاهر دشمن سره او په دې دنه چې ستاسو سره د شیطان د چې کومې جالونه درته خواره کړي په دې د ټولو خبرو د هر څه مقابله وکړه او وابتغوا الیه الوسیله مطلب به الله تعالی ته ځان رسولي یعنی الله تعالی رضا ته به ځان رسولي په دې تور تیار کې او په دې شانو شامبالو کې او په دې مختلفو ګډو وډو لارو کې هغه لار ولټوه چې کومه ته الله تعالی ته ورسوي دا د آیت بنیادی مطلب خلکو ته دا مطلب واغستو چې لکه اوس په دې راته وایي دا قرآن ویلو چې وسیله او تاسو وسیله نه منئ تاسو وسیله نه منئ نو ما ته چې وسیله دوه قسمه ده یو وسیله ده په عمل یو وسیله ده په افرادو په عمل وسیله ده چې الله تعالی ته د ځان د نږدې کولو لپاره نیک اعمال د الله د رضا لپاره د صبر اعمال چې راغلي دا جهاد او د اقامت دین کار او د فرایض پابندي او د حرام او نزان ساتل دا ټول وسایل او ذرایع دي وسیله ستو وسیله حاجت ته وي وسیله ذریعہ ته وي حاجت وابتغوا الیه الوسیله زیر کې دا کې نه چې الله تعالی زموږ ضرورت دی موږ تعالی راځو زموږ ضرورت دی خدای ضرورت نه دی ذرایع ولټوي دا چې لارې ولټوي چې باغې الله تعالی ته نږدې شي الله تعالی رضا ته حاصل شي پاتې شو دا خبره چې ته وایې چې د بل چا د ذات په وسیله څه مطلب د ذات په وسیله معنا دا ده چې خدای پاک د دې پلان کې په وسیله زما کارو کې نو د دې وسیله مطلب به څه ویل کېږي یعنی چې کار هغه کړی دی نیک عمل هغه کړی دی او کار زما وکړي څه مطلب کنه دا هغه دباو چې ته په خدای باندې نعوذ بالله مولانا مولوی په یو ځای کې دا ویل یو سړی وایي چې خدای پاک د فلان کې بابا د پیر بابا په ذریعہ زما دا کار وکړي نو وایي چې دا په خدای دباو چې خدای پاک ورې ما وګ نه مله خو پیر بابا خو منه د پیر بابا نه نعوذ بالله ته بل نه کوي ته دا پیر بابا نه خدای ته دباو لپاره اله په دنیا کې ته تانادار باندې دباو چې یا په وزیر دباو چې یا په چا دباو چې نو زورور سره و تراو په خدای باندې نعوذ بالله ته دباو چې نه دا خبره غلطه ده دا زمانه لفظ شامی راواله کتاب الحظر والاباحه نور کتابونو کې دا شامی خو ته پیژن چې کوم لفظ چې هغه مهم د خلاف المقصود دی ځکه چې به حق فلانه نه بکې ویل دي کوم یو لفظ هغه زمانه لفظ دی او پای کې دام کې دی چې دای مطلب یو دا لکه به حق فلان خدای پاک زما دا کارو کې به حق فلان د پلان کې په حق د پلان کې په حق دوه معنی یو دا چې په پلان کې باندې ستا حق دی نو دا خو سماجي بغونډه خبره خدای پاک ستا چې په پلان کې باندې حق دی نو دا غي په وجه زما کارو کې نو دا خو بار چا حق دی د دې خبره څه مطلب شو چې حق ستا دی باندې او کار به زما او دا مطلب چې په دغه پلان کې په تا باندې حق دی په خدای پاک باندې چا حق دی په خدای پاک د چا حق شته وشي په خبره دا د زمانه ولې لفظ وي زمانه لفظ دا زمانه لفظ په استعمالول مکروه روح المعانی د دې نږدې زمانه د 14 صدۍ لوی مفسر دی علامه آلوسی محمود آلوسی رحمه الله هغه لیکلی دی چې الادعیه المعثوره کوم دعاګانې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه نقل دي د صحابه په ذریعہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره دعاګانې دي ليس فيها التوسل بالذات المكرمه پای کې د سره دا دشتنه
چې دعا در نغواړو خو د پیغمبر د ذات په ذریعہ یا د چا د ذات په ذریعہ در نغواړو یو روایت چې راغلی دی صحابه کرامو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې کو نو هغه په خپل دې خبره ثبوت دی چې هغه کې دعا کوله چې اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك منخب موږ ته پیغمبر مخکې کو او دا د پیغمبر تر دی نو پیغمبر تر په کور کې هونه ناسو پیغمبر علی السلام خو که دنیا کې نه په وفات خو نن خو د پیغمبر په واسطه دعا کې نه لري ولې د پیغمبر په واسطه دعا نه کوله نن چې ته د پیغمبر په واسطه د خدای دعا غواړم نو دې خلکو چې حضرت عباس مخکې کړو د پیغمبر په واسطه ولې دعا نه وکړه کله دې دعا مطلب دای چې بس یو کس نوم غستل دی خدای ته نو د حضرت عباس نوم غستل د پیغمبر علیه السلام نوم ورنه غستل وای ځکه نه غسته چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ژوند دی او ته ویل چې ته مخکې شه دعا وکړه نو دا خبره خو زما نه مده کې او اختلاف نه دی استابه موجوده کسانو کې څوک هم داسي چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په څه طریقه نږدې د علم په وجه د تقوا په وجه او ممکن ہے کہ اهل بیت کې داسې څوک د پیغمبر علیہ السلام په نسل کې څوک او علم ور سره یو پوهه می او بشر نه مخکې او هغه ته وایي ته دعا وکړه نو دې نه چا انکار نه دی او کته دا چې نه مخکې به مو وی چې خدای د پیغمبر پر وی دا کار وکي او درته وایي د حضرت عباس پر وی دا کار وکي نو اوس ولې نه وایي د پیغمبر پر وی وکي او د حضرت عباس وی ولې یاد د پیغمبر وی ولې نه یاد ځکه چې هغه وفات شو نو نه خو ته نن ما سره په دې جګړه کې زه ته وایم چې ما وایي نشي او ته نه زما د پیغمبر روی ویم او دلیل دا پیش کړي پای کې وایي د پیغمبر روی نه دی ویل ایو حضرت عباس ویل حضرت عباس څنګه ویل دی چې ژوند دی او هغه مخې ته کو نه دعا وکړه دا او ته خپل خبره نه پوي نو دا وی نشته چرته دا رنګ دا بالجاه او بالحرمت لکه دا ما چې ته وی چې پروي د په عزت او د په حرمت او د په حق نو هغه په اړه کوم تفسیر روح المانی وی چې لم يعهد دا سره معلومه نه ده چاته اشتنا سو التوسل بالجاه والحرمه عن احد من الصحابه د یو صحابي نه ده ثابته چې د چا په حرمت او د چا په لویوالي او د چا په عظمت او په مرتبه په وسیله باندې دعا کوي دا پکې نشته او د وابتغوا الیه الوسیله مسله ما ته بیان او البته نیک عمل وسیله کوي او نبی علیہ السلام ویل دي هغه اصحاب الغار کیسه مشهوره ده چې غار کې درې کس بن شو او هر یو خپل عمل الله تعالی ته وسیله او چې یا الله پاک ته پته ده کدا عمل ما ستاسو رضا ده پاره کړی نو ما ستاسو لپاره کړی آخرت کې خو چې ستاسو رضا ده پاره کړی نو هغه په وجه باندې مال ده بیا دا مسلمان حل کړ نو آخر کار على دنیا غو مسله شو هل شو غار کې دومره لار وشو چې خلک تر وته هغه غار کې هغه چې اکانه په چپړپ لګیدل او کنه نو هغه کتر غړېدل نو د مو یو مولوی صاحب الله تعالی دې دې لري هغه وې نه شمه نو بل یو مولوی صاحب تقریر کوي چې تقریر کوي چې دې دریم سړی دا دعا وکړه کنه وې دا اکانه کته ورغړې ما وته چې کته خو به څوک چقولي نو کته خو به څوک چقولي احادیث کې دا راځي چې دومره ځای پکې وشو چې خلک تر وته اول کې لګ رانا وشو رانا یې ولیدل بیا وروسته دونه دا رانا لګ زیات شو چې دې ګمان پیدا شو چې خیر اوس خبره اساني او دریم خص خپل خبره ورنه بیا چې نو بیا دونه کولاو شو غاڼه چې دې ته وروته الباب دا څنګه کته ورغړل کته بچا بيزي ساتل هغه به وجه لعلكم تفلحون زي ما